64 نمبر عقیده مو سره چی ولده الایمان واحد ایمان یو ده کنه و اهله فی اصله سواء ټول خلق په ایمان کې برابر دي هغه که اعلی درجه سړی که د کمې درجې سړی ښه تفاضل په ایمان کې شته تفاضل چې شتل شي کموالی زیاتوالی انواراتو اعتبار سره فیوز اعتبار سره د فیوزو په اعتبار سره همدا شی ته د برکاتو په اعتبار سره خلکو منځ کې فرق شته څنګه اوس ته یې که نه سو والتفاضل بینهم بالخشیة والتقا که دو منځ کې تفاضل که راځي که نه هغه خشیت او تقوا سره چې یو سړی زیات متقي ده دې درجه زیاته شوله ځکه ان اکرمکم عند الله اتقاکم او مخالفت الهوا و مخالفت الهوا څه د خواهشات و مخالفت کې د زیات درجه کې اوچت شو اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ملازمت الاولى اولا شی ملازم کړي ځون ملازم کړي همدا شی ته خیرت ته ډېر توجیر کې دي درجه اوچته شو کنه ليزدادوا ایمانا مع ایمانهم دیغه کې دی کنه وما كان الله ليضيع ايمانهم صحیح شو دا خبره نو اصل کې څه برابرې شته د خو صرف تفاضل دا څنګه کله لأن اسم الشيء مطلق شيء ذكر شيء غير فرد كامل مراد ولا اسم في الناقص غير إلا من نيات كذلك جاء إطلاق نفي عنه في قوله تعالى ولا اسم لازم ذلك لازم وهو مؤمن يعني كامل مؤمن نشو کنه صحیح ده لکه دینه د زیادت او کمواله دا زیادت او انوارات په اعتبار سره د شی ایمان ته نخیږي پاسه کنه چترې شکل کې سر بنې درې صحیح ده خبر نمبر ګورئ 65 نمبر کې د شدا والمؤمنون كلهم اولیاء الرحمن ټول مسلمانان د خدای ولیان دي واکرمهم عند الله اطوعهم واتبعهم للقران لیکن دا ولایت په اعتبار سره د بزرګي او دوستۍ په اعتبار سره اوچت شو دي الله په نظر چې زیات خدای ته تابعدار وي زیات خدای پاک ته شي مطواع وي مطواع ان اکرمکم عند الله اتقاکم او د خدای پاک او د قران شي تابع وي زیات اتباع وي صحیح ده کنه ټول مسله کل مؤمن تقي صحیح ده کل مؤمن تقي نقي صفي صحیح ده هر مسلمان شدا دی الله دوست ښه کنه خو به دوستانو کې خاله درجه ولدسي خلق دی اولیاء د خدای کنه چې هغه سره غم او خوف نه لري الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون صرف امنوا سره کورنه بلکې وکانو يتقون تقوا هم ورکی وسی شو تقوا معنا الاجتناب عن المعصيه اجتناب عن المعصيه نشيل صحیح ده کنه التجنب د سیال شل اجتناب شي خو ځنه خلکو سیلانه د استعمال کړي خا اجتناب له لفظ کې اجتنب الشرك والمعاصي المتقي يجتنب الشرك والمعاصي شرک او د معصیت نه ځان ساتي ته متقی صحیح ده متقی غیچا تل شل کڅنګ سره په ځنګل کې رواني ځان پچی پورته کې چی اوس غیمه ونه چی او یو غیر پرې خخنه کپڑا له اوشله او تارو بسی د شته د په دنیا کې احتیاط سره پونک پونک کر قدم رکھتا ہے پوک پوک وی قدم کی گدی کنه چې کړل د سینې چرنه ګناه وشي مکرو کار وشي او د سینې شیمان می تار تار شي خلک کې کنه اوس نیمان کو تار تار کر دیا لکه زغیری په جوړی کې نازي به خو دې جوړ نه جوړه خراب شو کنه د شته ایمان څه به تازه چې کله ګناونه نه کوي صحیح ده ها عقیده نمبر 66 شده ول ایمان اوس ایمان د چشنه ګوره هو الایمان بالله الله باندې ایمان ستل څنګه الله باندې الله ذات بمنه او دی الله صفات بمنه چې الله مثلا څومره صفاتونه مهيمن رحمان رحیم مالک بصیر علیم خبیر د ټول صحیح ده و ملائکه په ملائکه باندې ایمان ستل ملائکه باندې ایمان ستل څه اعتبار سره شیدا د خدای پاک بندگان دي او د الله تعالی هیڅ قسمه نه فرمانی نه کوي قران کریم کې راغلی چې لا يسون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون سیدا او د ملائکه صفات شته چې د کو ذکراتونه ونست نشه خزینران پکې نشته هغه نه له احتیاج نشته د شیانو ته شی وږي تګي شي خدای پاک دینه بنیازي کړی دي او کتب دي الله په کتابونو باندې ایمان ستل شي الله کتابونه دي صحیفې دي دا حق دي ورسول دي الله رسولانو باندې شته خدای پاک نیازبین او خدای پاک انهم صادقون فيما اخبروا به عن الله تعالى ان تعالى ايديهم بالمعجزات الداله ايدهم بالمعجزات
على صدقهم وأنهم بلغوا عن الله بلغوا عن الله رسالاته وبينوا للمكلفين ما أمر به الله به وأنه يجب احترامهم وألا يفرقوا بين أحد منهم يفرقوا بين أحد منهم دا ته څه خبره کوي چې رسول باندې ایمان لرل دا مقصد نه چې بس رسول مطلب دی اعتبار چې د خدای شو پرستاده و خدای پاک مونږ ته رستولې پرستاده رستول شي تل شي کنه چې کوم پیغام مونږ ته لګړې پدې کې دا صادق او د خدای طرف نه صحیح ده او دا غي طاعت لازم په ځان غنل دا معنی ده ولو مل اخر اخرت لازم یقین والقدر خیره وشره والقدر خيره وشره ده خدای هو التصديق بيوم القيامة ما يشتمل عليه من الإعادة بعد الموت والحشر والنشر والحساب والميزان والصراط والجنة والنار دا ټول شان معنی د آخرت له څومره منازل سي د قبر نه ونی ستر اخره پورې دی معنا د یوم الاخر والبعث بعد الموت قدر عندي تیلش قدر خيري وشر سمعنا هذا هو التصديق بما تقدم ذكره وخاصر ما دل عليه قوله تعالى وإن والله خلقكم وما تعملون سورة صفان إن كل شيء خلقناه بقدر خبد ولا سبي خيكي كان دا تقدير في حديث ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف بل بس شدي وحلوه ومره او په ایمان باندې به نه تقدیر کې که خوږ او تریخ ولا پیخه شي په دې باندې ایمان ساتي صحیح ده کنه حلوه ومره تریخ او خوږ سي مطلب څه ولا پیخيږي حلو منه چې داسې خبرې د لپیخي چې تا ته خوښي لګي حلوه مرچ شتل شي چې تا ته خینه لګي دا معنی ده من الله تعالی د ټول وشمري کنه زله ماته دی الله طرف نه رپیختی عقیده نمبر 67 وشپتم نمبر دا ونحن مؤمنون بذلك كله په ټول شرمږه ایمان ست الحمدلله ولا نفرق بين احد من رسله او د خدای پر اسلام کې څه فرق نه کوي چې پلانې بهتر او دا بهتر ټیک ته بهتر دي تا پکې کار څه دي چې دا خبره غږی صحیح ده او دا تکوری پکې نه کې چې دا منمه دا نه منمه دا خو ځکه نه منه چې دي پلار نه نعوذ بالله لکه يهوديان مهديان یار دا خو ځکه نه منمه کنه چې د سکار کړو دا خبره کم زین راغله او نصدقهم كلهم على ما جاءوا به څومره خبرې چې وروړي زمونږ پیغمبرانو په ټول ایمانو صحیح ده کنه دوی کې موږ هغه تکفیر غانه کو تکذیب تصدیق 68 اتش پتم نمبر عقیده زمونږ شده واهل الكبائر من امه محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون همیشه د پرم نو سی جهنم کې دامات وهم موحدون خدا پکې شرط چې موحد وي صحیح ده و ان لم يكونوا تائبين اگر چې ګناه نه توبه نه کړي کنه ګناه دی وجنه جهنم ته لاړوي کنه همیشه بنو سی یعنی مؤمن کې دل ضروری دی باس بعد ان لقل عارفين مؤمنين في مشيئته وحكمه قصدنا شدو الله پیژندلو چې دی مشیت حکم چلیږي ان شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله الله معاف کی دا خدا الله فضل و کرم شو کما قال الله تعالى في كتابه العزيز ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دغه کې حدیث کې ترسي چې شور لګشن چون ریو وشه د شرک دی هغه دا شرک نه د مراد کنه شرک نه څه مراد ده شرک صغیر ده کنه شرک صغیر دي تل شي عمل او ثواب دي ختم شو ایمان کې سړی ایمان کې څوک ریګان نه کې چې مسلمان شي اعمالو کې کوي کنه او د شرک کبیر څوک دا په ایمان کې بیا کوي صحیح ده ایمان به نشي پاتې بل جات سجدي لګي او دا بلکې خدا چاته خدای ته عمل کوي کنه خو نیت خراب شو صحیح شو ټیک شو خوځ ته مختوین شاء عذبهم في النار بعدله كعذاب الور کې دا بادل ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعه الشافعين من اهل طاعته بعد خدای مهرباني ده چې په خدا خپل رحمت بیرو بسی جهنم نه ولا شافعين وشفاعت ولا قبول کې لکه نبيان علما شهدا وغيره ثم يبعثهم الى جنه وذلك بان الله تعالى تولى اهل معرفته او بیا کې دې چې ورسته جنت ته واسطه ځکه چې څومره معرفت ولا خلک دي کنه خدای پاک سره مینه لري محبت لري که تهیتی نشي کنه دوسره دوستی کې الله پاک ولم يجعلهم في الدارين کا اهل النكرته الذين خابوا من هدايته خدای پاک د مسلمانان د هغه شان دي نه دي ګرځل شي د خدای پاک نشري منکرین دي چې په دنیا کې آخرت کې خایب پاتې شي نکره ناکر جمع ده کنه ولم ينالوا من ولایته د خدای دوستی سره نکاسله دا یو وړه غونې دوستی د مثلا ایمان دی راوړ کنه د خدای دوسو ګرځیدو
دا د الله دوستي ولا اوله په وړۍ ده صحیح ده که نور پکې ترقۍ کول وخت خبري دنیا کې موږ نه ګورو که څه والا کې एकदम خو دې څوک نه خیږي پاس اسمان ته کنه غرور درجې در کې حکومت کې دې لیدلې والا د سیاسي کې مشورې کې به اسمان ته وخیږي اخر کې تن وزیر اعظم صدر جوړ شي والا کې وړوک شان دي سړی وي وزیر سره یي یا هم د شی تعلیم یافته एकदम خنه کې نه کنه غرور ورشي درجې دي نه د شی ته چې دې سړی ایمان راوړ د منه د الله دوستي دی اوس شکر اعلان وکړو بس اللهم یا ولی الاسلام علی خدایا پاکه د اسلام کارساز او د مسلمانانو دوست ثبتنا علی الاسلام حتى نلقاك به خدای موږ ته اسلام یې ثابت قدمی راکړي چې دغه اسلام موږ ته د دړو د ایمان سره ستا ملاقات وکړو عقیده نمبر 1 او یا ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من اهل القبله زموږ د علما اهل سنت والجماعت د عقیده ده چې مونږ کول څه دي دا هر سړي پسې جایز دي رستنه یعنی فاجر سړی د نن منځ ته مخکې شو کېږي پس یاره ساتي ما کوه پې ځکه چې دا خو بیا مناسبه خبر نه که نه دین نه بیا ګپ جوړېږي سړی به چې دا خو بس کېږي راځه بیا ضرورت شي د ګیره به نه پرېږدو نن نه بعد یا پلانی شی به نه کوو بس څنګه کوې کوه خو دا کله کله مو کېږي کول شي دا معنی چې دې پسې مونځ کېږي صحیح ده وعلى من مات منهم دا خبره پکې شته چې مسلمان څوک وفات شو کنه هغه هر څنګه مسلمان اعلی درجه کو ادنا درجه جنازه ور باندې کوي د سونی چې دا کافر مرتد وو ها کا زجرن په خلیفۃ المسلمین یا څوک امام کبیر وي یا نائب الخلیفہ یې کنه هغه په نه کې څه ګناه او جرم د وجه نه څه خرابي او پکې به د خلکو زجر او تنبیه د پر صحیح ده کنه په دې ګام وسوي څه کچری یو الله لفظونه چور دی بیا ور څه جنازه او کچور نه یری دی به نه کی 70 نمبر کې د ګورا ولا ننزل احد منهم جنته ولا نار سوق جهنم او جهنم ته نه لګوزان نه ها جنت او جهنم فتواګانې لګي ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق چاته موږ مشرک کافر او منافق نه وای موږ ته سکار چې ساده موږ شرک منافق وای ها دا چا منافقت او شرک او کفر به ظاهر او ضرور ځکه چې موږ د دین شوکیداران یو ټکیداران نه یو چې ټیکامي خستی وي معلوم يظهر منهم شيء من ذلك سوپر چې دی ولا علامت نه ظاهر شو دي کفر او شرک نفاق ونظر سرائرهم الى الله تعالی یو سره په ظاهر مسلمان شنور د دې راز خدای ته پرېږدو سیدا الله پوښ